ناجوړ او کور پروت و، زوی ورته ویلی چې دی راغلی دی، ویل را دننه یې که چې دننه یې بوتلمه دا تپوس مې ترې وکړو. ما ته وی بیمار یم، ډېرې خبرې نه شم کولی، خو ته د کوم ځای نه راغلې؟ او زه خو یې پېژندمه، خو مالجي پېښور نه وی 100 میله، مال 22 میله به وي. او ویل دا پیغمبر چې د ځمکې نه اسمان ته تللی و دا 100 میله تللی و. ما دا خو به جي کروړونه میلونه تللی و. ویل ته ما خو نه یې راغوښتی که نه؟ مالې نه. ویل په خپله راغلی مالو. ویل زه بیمار وم، تا نه مې ځان پټ کو؟ مالې نه. ویل زه انسان یم، بیمار وم، تا نه مې ځان پټ نه کړو. الله د هر څه نه مبرا دی، د بیمارۍ نه او د خوراک نه او د څښاک نه او د هر څه نه مبرا. او غوښتی اسمان ته و. کینی د موسی علیه السلام غوندې د سره به هم په کوی تور خبرې کولې که نه. غوښتی اسمان ته و. نو ویل په کروړونو میلیونو باندې هم غوښتو، او الله دومره بې وفا دی چې بیا یې ځان هم پټولو. ویل بچیا داسې لیدلی دی لکه ته چې ما ګورې او زه تا ګورم، داسې لیدلی. دا شپه مال څومره وه؟ شپه مال؟ ویل شپه وی مالو. ویل د عاشق او د معشوقې شپه چې یو ځای راشي، هغې په دې ډېر خوشحالیږي چې زر سبا شي، او که په دې ډېر خوشحالیږي چې دا شپه اوږده شي. ووایي شپه هسې نه خپلو ښځو ته هم خیال راشي. دا د عشق خبره ده، ښځې سره عشق نه وي. نو چې پیغمبر غوندې معشوق وي او الله غوندې عاشق وي، نو فلک الافلاک د ټولې دنیا نظام تاوی. دا یې ودرولو، خدای خبر چې 100 کروڑه کاله ولاړو. 100 کروڑه کاله نظام ولاړو. ځکه چې حدیث کې راځي چې کنجي مو مغسې خوځېده او بستره مو مغسې ګرمه وه. نو کنجي خو ودرېږي هله چې ټایم پې تیر شي که نه، او چې ټایم پې نه تېرېږي خو مغسې به خوځي که نه. نو ټایم ولاړ دی، هر شی په خپل خپل ځای منجمد دی. بیا چې واپس راتلو، 1,40,000 پیغمبران ورسره ټول راله، او په مسجد اقصی کې 1,24,000 پیغمبرانو ته د سهار جمع ورکړه. ویل ته حبیبه خبرې چې دا مې ولې وکړه؟ وی الله ته پوهېږي. وی دا مې ځکه وکړه چې ټول خطابات مې درکړي وو، یو خطاب پاتې و، امام الانبیاء. دا خطاب پاتې و چې امام الانبیاء هم ته یې. دا د معراج مختصره غوندې بیانو، بیا به چېرته په ژوند کې کوو. عزیزانو اوس واورئ، نن د ټول پاکستان ښځې بربنډې راووتې، او مشرف ورته څه جوړ کړه؟ روشن خیالي. روشن خیالي دا معنا چې ته ماته دا کوه، زه به تا ته دا کوم. دې ته روشن خیالي وایي. او زمونږ دا طالبان په سړکونو ګرځي، زه وایم که څوک رانیوی نه شي، هسې خو لږ خوشحال شي که نه. چې ګورې د پنډاو چرګانو غوندې به په سړک ګرځي. لکه کېنه بیخ دي، زه خو جومات کې کېنه. یا خیر الجلیس فی زماننا کتابو، کتاب ګوره. به دوی به دا ټوپۍ سپینه په دې ځای هغې ورته ګورم نه چې داړي والی
داڑھی والے تمام خزر اوتے زړې او ځوانې زړه چې ځوانو پسې تللی نشي نو پوسکی خو کور کې کېنه کنه کېنه